او دا دنیا دا دارالامتحان ده. دنیا دارالامتحان ده. د یو امتحان د تیاری دپاره الله رب العزت موږ تاسو د دنیا ته رالیږلي. د دغې امتحان یو بخښه په قبر کې په هغې کې 3 سوالونه دي او بله پارچه دا په میدان محشر کې ده په هغې کې 15 سوالونه دي او دا 3 واړه سوالونه هم لازمي دي او 15 واړه سوالونه هم لازمي دي. قبر کې 3 سوالونه بنده چې قبر کې کیدي او خاورې پې واړی او دا خلک بیا د دنه واپس ځي دغه ټیم 2 فرشتې راشي او دی دا دواړه فرشتې فیقعدانه دی په دې قبر کې کیني او وإنه ليسمع قرع نعالهم او دا مړی د دې خلکو دا واپس کېږي ته نه دی د خپل کشارې منډې دغه فرشتې ته بیا تپوس کوي من ربک او ما دینک من نبیک رب دې څوک دی دین دې څه دی نبی دې څوک دی. نو چې د رب یې منلي په دې دنیا کې د رب د رضا مطابق زندگی تیره کړي نو دی به فوراً په ژبه باندې دا الفاظ راشي ربي الله زما رب الله دی. دنیا کې خو زمونږ په زړه کې یو څه او په خولې باندې بل څه او قبر کې چې نو انسان چې مړ شي نو بس دی نه پس دی دروغ وینا بیا نشي کولی غلط بیاني نشي کولی بس چې څه حقیقت یې هغې په خولې باندې خپل او تر دې چې په ژبه باندې مهر ولګوي په آخرت او دا اندامونه بیا وي الله تعالی سره دا اندامونه په ده باندې ګواهي کوي. نو بهرحال چې د رب یې منلي نو دی وایي ربي الله زما رب الله دی او چې د رب یې نه منلي نو دی وایي های های لا ادري ما ته خو هېڅ پته نشته ما ته خو هېڅ پته نشته. او دارنګې نبي د څوک دی چې د نبي د سنتو مطابق زندگی تیره کړي د نبي منلي د خپل خواهشاتو مطابق ژوند نه تیر کړی د نبی د سنتو اتباع کړي نو دی به خپله ووایي چې زما نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. یا په یو روایت کې دي چې د نبي علیه الصلاة والسلام شکل صورت ورته وکړي چې دا پېژنې دا څوک او بیا ما دینو که دین دی څه دی نو دین الاسلام به هله وایي چې د اسلام مطابق زندگی تیره کړې د دین اسلام مطابق ژوند تیر کړي د دین اسلام احکامات منلي نو دی به په خپله ژبه باندې فوراً وایي چې زما دین اسلام او چې نه د غیرو طریقو مطابق زندگی تیر کړي اسلام نه هټ کړي زندگی تیر کړي پاسې په نوم باندې مسلمان نو هلته بیا غلط بیاني نشي کېدی دی به دغه وایي های های لا نو دغه 3 سوالونه به تپوس کېږي او چا چې د الله احکاماتو مطابق زندگی تیره کړي د الله یې منلي او دارنګې د خپل نفس اتباع نه کړي او دغه شان دی وایي ربي الله او دارنګې د نبي علیه السلام د طریقو مطابق زندگی تیره کړي د سنتو مطابق او زما پیغمبر چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم او یا نبی علیه السلام شکل صورت ورته وښوي دا زما پیغمبر او د دین اسلام مطابق چې زندگی تیره کړي نو دی وایي دین
دین الاسلام زما دین اسلام دی. نو چې دغه درې واړه سوالونو جوابونه ټیک ټیک ورکړي الله طرف نه به آواز وشي چې زما بنده بالکل صحیح حق او سچ وینا وکړي. او افرشوا من الجنه، اوس ورته د جنت بستر وپړو. والبسوا من الجنه، اوس ورته د جنت لباس واچو. او د جنت طرف نه ورته کړکۍ کولاو کوي چې خپل مقام ویني. دغه ځای نه خوشبويي هواګانې بدل کړي. نو ځکه نبی علیه السلام فرمایي القبر روضة من ریاض الجنه او حفر من حفر النیران. دا هسې کنده مه ګڼئ. ګورئ دا من مات فقط قامت قیامته، وایي څوک چې مړ شه د باندې قیامت قایم شي. بس که دی نیک انسان یي او دغه درېو سوالونو جوابونه یې ټیک ټیک ورکړل نو دغه قبر د ده پاره چې نو جنت باغچونه باغچه جوړه شي. او وایي تا حد نګاه تر کوم ځای پورې چې د نظر لګي دومره دا قبر الله ورته کولاو کې فراغ دومره قبر دا قبر د جنت د باغچونه باغچه شي. او انام کنه متوس د ناوې په شان د لومبۍ شپې ناوې په شان ټول بېغمه پروز اوس هېڅ غم مه کوه تا سره بس بس دغه درې تپوسونه وشو بس اوس مزې نو الله دې زموږ د جنت د باغچونو باغچه